دلته مې یو مناظر ولیدو چې د دې په شا باندې هم څومره غټې ګټې پرتې دي. مخې ته وګورئ او په هغه سایډ وګورئ، بلکې دا چې کم اوس په موقع کم خوړ غوندې کې ښکاري دا بالکل په منځ کې کور او اخوا دېخوا الله پاک دا بچ کړی دی. دغه ملګري صاحب خبرې کولې نو ملګري ویل چې په دې باندې دا اوبه بالکل بره راتلې او خلک ټول په کور کې دننه وو. الله پاک بچ کړي دي. څو کسان یې پکې تللي؟ دوه کسان پکې تللي دي. یو یې لور ده یو یې نمسی. هغه څنګه پکې؟ هغه رامنډه واله بار دا بل کور خوا کې ورسره نو هغه رامنډه بار ته هغه واله نو هغه د دې د وجې اوچت کړ. نور دننه پساو نور دننه پساو. هسې هغې نه تاسو تپوس کړی د هغې باندې به کم قیامت خیز مناظر تېر شوي؟ ډېره غټه واقعه وه او ډېره غټه سخته به تېره شوې ده، لکه نیم ژوندي وو او نیم مړه وو لکه اورې هغو باندې ډېره غټه حادثه تېره شوې ده. دا حالات به په خپلو سترګو کتئ چې بس اوس هم وړي دې ځای پورې په خټو کې بسا وو چې کله مو راوختل ټوله خټه وه دننه لۍ تلې وه خټه تلې وه دننه د کور کې دننه طرف ته سوری شوی و سوري کې اوبه راغلې هغې کې لۍ راغلی وه د هغې د وجې لږ په خټو کې بساو شوي وو. زخمیان شوي به زخمیان شوي خو لږ وو خو ژوندي پاتې شوي بس بیا راوختلي وو. ښه ماشاءالله. او ستاسو ذاتي ستاسو پکې څه نقصان؟ زمونږ خو ځمکه دې نه شاته زما ځمکه وه هغه اوبه ولیده او په دې طرف مو رشکه چلوله رشکه بره پساو ده نور داسې څه نقصان نه شي. تاسو وختي وویل چې خوراکۍ مې خورزه یو مې خوره یو مې خورزی دی او یو مې خورزه ده دا درې واړه یې وړي دي. هغه شهیدان شوي دي؟ شهیدان شوي دي او لاشونه یې میلاو شوي دي. میلاو شوي دي. مینوالو ډېر داسې ماحول دی او داسې مناظر دي چې بس بار دغه خبره ده او همدغه حالات دي. تاسو بار د فیسبوک او ټیک ټاک او داسې د یوټیوب یعنې مکمل سوشل میډیا ته ډکه ده. خو دا ښودل ځکه پکار دي چې دا داسې حالات تېر شوي دي په دغه پښتنو باندې چې دا ډېر سخت حالات دي. نو دا مونږ د ویډیو په وسایت سره خلکو ته دغه پیغام ورکوو چې کم وس والا خاوندان دي چې هغې دې راشي دلته او خپلې پیسې خپل مالونه دې دلته ولګوي ځکه چې دې خلکو ته ډېر سخت ضرورت دی. د دې مکمل ځمکې تللي دي، د دې مکمل جایدادونه تللي دي، په هغې کې چې کومې دې څه کرلي وو هغه تللي دي، په کور کې څه ذخیره وی یا نغدې وي یا څه زیورات دي هغه تللي دي. یعنې تر دې پورې چې د روزګار کومه رشکه ده هغه هم پکې پساو ده هغه خامخا خرابه شوي وي. نو دغه ټولو شتمنو ته موږ د ویډیو په ذریعه سره دغه پیغام ورکوو چې تاسو خپل مالونه راواخلئ او دلته یې ولګوئ. نو انشاءالله زه دا ویلی شم چې تاسو ته به د دې اجر په دې دنیا هم میلاویږي او په دنیا خو څه شک نشته دی. ډېره زیاته مننه.